बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म सज़ा सर अजीम ज़ियाउल्लाह। ग्राउंड कतुनको ज़मूं په معاشره کې د غیرت په نوم قتلونه چې کوم کېږي هغه ډېر زیات سیوا شوي دي. که مونږ وګورو روزانه په بنیاد به تاسو ته په اخبار یا ټي وي کې داسې قسمه خبرونه ملاویږي چې د غیرت په نوم باندې قتلونه کېږي په مختلف علاقو کې. نن به موږ خبره وکړو د فقیر آباد پېښور حدودو په اړه باندې چې په فقیر آباد په حدودو کې مور او لور د غیرت په نوم قتل کړې شوې ده. پولیس ته له تفتیش دوران معلومه شوه چې ملزم لحاظ ګل او د هغه زوی عبدالله خپله مور او خور وژلې ده. پولیس په دغه کیس کې یو ملزم گرفتار کړی دی، خو ولې دویم ملزم لا تر اوسه پورې آزاد ګرځي. پولیس سره چې کله مونږه خبرې وکړې د دې موقف اغوستو کوشش هم وکړو، خو پولیس د موقف ورکولو نه ډډه وکړه. دې سره نور سوالونه هم رامخې ته شوه چې آیا په دې کیس کې داسې څه وجوهات دي چې پولیس د موقف ورکولو نه هم انکار وکړو. داسې قسمه پیښې کله چې رامخې ته کیږي نو په دې کې دغه ملزمانو ته بیا سزا هم ډېره خاص نه میلاویږي، ځکه چې کله دغه پیښه وشي پای کې اف آی آر درشي، بیا دغه شان کم چې کمپاونډیبل افینس د 302 وي پای کې یو کس دعویدار شي راشي هماغه عدالت کې هغه دعویدار د خون معافي وکړي او دغه خون ورته وبخي او دغه شان دا کیسونه بیا حل شي او دغه مجرمان چې کوم دي هغه آزاد ګرځي. نن به مونږه خبرې کوو د دغه غیرت په نوم قتلونو په اړه باندې چې داسې نورې کمې پیښې په پېښور کې رامخې ته شوي دي. دین علاوه که وګورو په میچنۍ ګیټ کې هم خاوند خپله کورودانه وجلې ده او د خودکشۍ رنګ یې ورکړی، خو ولې دا ډرامه ډېر وخت ونه چلیده او د جنۍ پلار دعویداري وکړه چې د هغه لور وجلی شوې ده او دا شان د مقتول سادیه خاوند او سخر پولیس گرفتار کړل او د جرم تصدیق یې هم وکړو. دا شان د بډبیرې علاقه ماشوخیل کې یو هلک د خپل تره په وینا د خپل تره زوی کورودانه د بچو وړاندې وژلې ده. ملزمانو په زنانه اول تشدد کړی او بیا یې بې دردۍ سره په ډزو وژلې ده. د قتل شوي زنانه خاوند دا وخت په جیل کې قید دی او د پولیس تر مخه د دغه زنانه خاوند نشهیي و او د منشیاتو په کیس کې گرفتار شوی دی. د غیرت په نوم قتل زموږ د معاشرې یو برخه ده، کوم چې د معاشرې لپاره یو ناسور جوړ شوی دی. داسې به ډېر کم شوي وي چې په کومه ورځ د غیرت په نوم قتل خبر په ټي وي یا اخبار کې نه وي شایع شوي. زموږ په معاشره کې د غیرت لفظ ډیر په غلط انداز سره تشریح کیږي او د کوم په ذریعه چې انتشار خوريږي. تر نن ورځ پورې به داسې ډیر کم شوي وي چې یو غیرتمن رور د خپلې خور مرزۍ خلاف واده ودرولی وي یا یو غیرتمن پلار د شرعي اصولو مطابق وراثت کې برخه ورکړي وي. سپریم کورټ هم خپل ریمارکس کې بار بار ویلي چې د غیرت په نوم قتل کې هیڅ غیرت نشته. تاریخي لحاظ سره کو ګورو داسې قسمه پیښې د برطانیې دوري حکومت دوران هم موجود وي، کوم لپاره په لومړي ځل قانون سازي هم شوې وه. په هغه دور کې به حقیقي پیښې هم رامخې ته کېدې، کوم کې چې به د یو سړي او زنانه ترمنځ ناقابل قبول تعلقات وو، ولې په نن سبا وخت کې تقریبا 90% پیښې دروغ وي د کوم چې حقیقت سره هیڅ تعلق نه وي. زموږ په معاشره کې صرف زنانه د عزت او غیرت سره تړلې شوې ده. د واده نه وړاندې د پلار او ورور عزت وي او د واده نه وروسته د خاوند عزت هم جوړ شي، خو ولې که په داسې صورت کې په یو سړي الزام راشي نو زنانه قتل کولو سره د هغه عزت بحال کړی شي او دغه سړی بیا آزاد ګرځي. گزارش دی دا دی چې ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. چا خدا نه خواسته د یو مؤمن مسلمان قتل وکړلو نو الله رب العالمین داغه د دې قتل چې دی داغه سزا جرم دا دی چې دی به دایمن چې دی په جهنم کې پروت او حدیث مبارک کې راځي چې دا کم سړی د یو مؤمن مسلمان قتل وکړي نو گویا چې د کبیره ګناه ارتکاب وکړو، دا ګناه کبیره ده. مونږه کبیره ګناهونو تعریف دا کوو چې دا هغه ګناهونه دي چې دا تقریبا ناقابل معافي دي. شاذ و نادر چرته د سړي خپل خوش قسمتي وه او د استغفار او د محنتونه او که الله په د مهربانه شي، لیکن دا خبره ډیره اهمه ده چې قتل نه معاف کیږي. د هغې وجه دا ده چې دا په د حقوق العبادو کې راځي. الله رب العالمین چې شهید ولې نه شهید چې د هغه په ذمه باندې د یو مؤمن مسلمان قتلو نو شهیدم جنت ته نه پرېږدي تر څو پورې چې د الله د هغه مؤمن بنده سره د خپل د هغه قتل تصفیه وکړي چې آیا زه دې ولې قتل کړم. ګورئ چې موسټلی چې آنر کیلینګ کیسز راشي نو هغې کې خو دوی داسې چل کړي چې کو زوی قتل وکړي نو پلار په اف آی آر وکړي.
چې پلار په اف آی آر وکړي نو لیټر اون داسې راځي چې پلار دا اوفنس چې کوم دی نو کې کمپرومایز وشي کیونکې دا کمپاونډیبل اوفنس دی که موږ وګورو نو 302 یو کمپاونډیبل اوفنس دی نو دوی داسې چل کوي چې موسټلی کیسز کې یو کس د کورنۍ کو قتل وکړي نو دویم په اف آی آر وکړي او لیټر اون هغه کمپرومایز کې ختم شي خو اصولا پکار نه ده چې دا کمپاونډیبل اوفنس دی کې سټیټ ته پکار دی چې خپل رول پلی کړي دې کې کوم وګورو نو موږ سره سیکشن 305 او 310 موجود دی هغه کې دا دی چې یو فساد فی الارض موږ سره موجود دي نو سټیټ پای کې خپل رول پلی کی او سټیټ پکار د چې کو فساد بالارض بیسس باندې دوی ته کم از کم 15 کال قید چې کوم دی هغه دوی لور کړی مونږ سره جی تقریبا آنر کلینګ خو 8 سے 9 کیسز داسې به رجسټر شوي دي 2-3 کالو کې او د دې ریپورت نه کېدو زیات وجه دا هم ده چې خلک چې دی هغه غیرت په نوم باندې قتل خو کی خو بیا هغه ریپورت کوي نه وایي کې زموږ سوسایټي ډیر زیات فیکټرز دي چې هغه پکې انوالو دي لکه ای سره چې د هغې دا فخر ګڼي چې موږ غیرت په نوم باندې قتل وکړو نو بیا مالت والا کلي والا چې دی هغې ټول دی مرسته کوي او هغې هغه کیس مخکې پرېښودو ته نه پرېږدي چې هغه ریپورټ شي یا چې دی هغه قرارواقي سزا چې دی هغې ته میلاو شي دې کې به زه تاسو ته دا وایم چې ریسنټ د کې 2020 کې چترال کې چې دی یو کیس دې کې شوی هغه پولیس والا زموږ هیومن رایټس ډپارټمنټ ډایرکټر جنرال آف هیومن رایټس او فیډرل چې کوم منسټري اف هیومن رایټس دی کنه دی ټولو چې دې کې ډېر زور ولګولو چې دا دې کې قرار واقعي سزا چې دی میلاو شي مجرمانو ته کې د الکو جینې دواړو مور او پلار پکې چې دی هغې او فیملی والا انوالو هر څه معلومات باوجود چې دی کنه چا هم ګواهي دی خلاف ور نه کا لکه دا ډېره غټه المیه ده چې غونډ کلی دی په سپورټ کې ولاړو او هغې چې دی چا هم آنر کلینګ چې دی غیرت په نوم باندې قتل ریپورټ نه کو کنه جی نو چې دا حالات نو آنر کلینګ باندې نه پولیس مخکې تلی شي نه هیومن رایټس چې کوم ډایرکټر جنرال آف هیومن رایټس دی تلی شي یا نور چې کوم داسې ادارې چې کوم دی حوالې سره کار کوي نو هغې هغه رنګې مضبوط طریقې سره چې مخکې په دې کیسونو کې نشي تلی بیا ګورئ چې کو تاسو وګورئ نو قانون خو ډېر مضبوط دی قوانین ورځ تر ورځه ډېر زیات جوړیږي خو که تاسو وګورئ په هغې امپلیمنټیشن ډېر زیات کم دی او که موږ وګورو نو د پښتو کې ورته موږ وایو چې دا د غیرت په نوم قتل شوی دی خو دا بیسیکلی د غیرت په نوم قتل نه دا په بېغیرتۍ په نوم قتل دا ډېره غټه بېغیرتي ده چې د خپل کور یو ښځه زنانه یو کس مړ کړي او موسټلی کیسز کې داسې چې د تره لور مړه کړي یا خپله بابي مړه کړي نو دا کیسز زیات وي موږ سره چې دا کم راشي نو هغه چې کوم دی نو موسټلی کیسز کې داسې وي چې دې کې انهریټنس انوالو وي یا دا ښځې چې کوم دی خاوند بهر ملک کې او ښځې دلته وي نو هغه چونکې پیسې دلته رالیږي او ښځه له رالیږي چې دلته به مې کور جوړ شي کچا کورونه وي زه کوټې به پکې جوړې شي نو هغه پیسو ته د دوی تمی او یو پوره پراپر پلان چې کوم دی کارونه روان وي نو هغه پیسو ته هم د هغوی نظر او بیا دوی وایي چې دا کاروکاري والا خبره راشي چې دې ښځه کې چل دی د دې چېرته بل ځای کې ریلیشنز دي یا د دې یو ماشومه د هغه یو واده لپاره تیار نه ده یا نه کوي یا موسټلی یو کیسز کې موږ ګورو نو د ماشومه واده کولو کې څه خلک داسې دي چې پیسې اخلي نو هغه کیسز کې بیا د غیرت چې بوته د بېغیرتۍ په نوم باندې مرګ ووایم چې داسې ماشومان مړې کړي یا داسې ښځې مړې کړي چې چا سره پیسه کتلې وي دوی نو هغه چې کوم دی هغې نه اخیستو په نظر کې دوی دوه مړه کړي او هماغه پروسیجر چې څنګه ما تاسو ته وویل نو اف آی آر چې کوم دی هغې ځای نه دا کیس چې کوم دی غلط شروع شي او کې بیا کمپرومایز په دغه باندې اینډ شي زمونږ په دې معاشره کې تاسو ته پته ده اگر چې معفکول دي که نه معفکول د الله سنت دی رحیم دی که نه دغه یو مت کې الله رب العالمین دا د خپل د دې رحم دغه چې کوم دی صفت دی دا یې په دې خپلو بندګانو هم ګویا چې تقسیم کړی دی نو الله رب العالمین غفور الرحیم دی د هغه په غضب او په قهر باندې د هغه رحم غالب دی ځکه هغه بخششونه ډیر کوي نو دې کې خو شک نشته چې اسلام ترغیب د معافی ورکوي چې یاره ته درګذر وکړه معافي وکړه لیکن عند الله جرم ډیر کړی دی یو خدا چې د حقوق العبادو په مد کې که یو سړي سره دا وکړه نو که هغه معاف کړو نو د معافۍ دلته اقسام دي یو سړی دی چې هغه د زړه نه واقعي معاف کړي یو سړی د دباو نه معاف کوي یو سړی باندې ډیره مجبوري راشي هغه معاف کوي نو دا ډیپینډ کوي چې دا د کومه معافي کړې ده که خدا نه خواسته یو سړی د زړه نه معاف نه کړي نو که دا خلک خوشحالېږي چې ما پې زور راوړو ما ورته ټوپک وښودو ما پې جرګه وکړه نو هسې ټایم ضایع کول دي
اصل مسله خو مونږ خو مؤمنان یو، زمونږ خو په قبر او د هغه په عذاب او د آخرت په تپوس باندې زمونږ یقین دی. نو کړه نه چا څوک نه معاف کړی نو چېرته معاف کړي. خو بهرحال که چا معاف کړو نو نیتونو حال خو الله پوهیږي. خو که چا معاف کړو دیت مسله ده، د قصاص مسله ده، نو که داسې څه وشو نو غالب ګمان هم دا دی چې انشاءالله الله رب العالمین به معاف کړي. لیکن جرم یې ډېر غټ کړی دی چې څو پورې په بدن کې سایي الله ته د توبه او استغفار کوي. ځکه د الله د بنده وجل چې دي دا داسې دی لکه تاسو وایي چې ګوره سړی د قتل مقصد مطلب داسې دی لکه گویا چې انسان د ټول انسانیت قتل وکړي، نو دا ډېر غټ جرم دی. دې کې جی زمونږ خو ډېر اهم او ذمہدار زمونږ دې کې رول دی په دې کې. لکه زه به دا یم جی چې مونږ اویرنس دې کې کولی شو، لکه مونږ که د شروع نه دا خبره شروع کړو دې کې، نو اخر هغه محرکات ته هم لکه تل دي چې اخر دا آنر کیلینګ غیرت په نوم باندې قتل ولې وشو. لکه کیا دا چې کوم مور او پلار دي د صحیح تربیت نه دی، زموږ چې کوم ریلیجیس لیډر دی هغې هغه رنګې تعلیم اسلامي تعلیم چې دی نه دی ورکړی، یا زموږ د هغه جرګې مشران د حجرې مشران هغې په جرګو کې یا په حجرو کې هغه پوهه نه ده ورکړې، او یا زموږ د محکمې دا کمی دی چې موږ هغه رنګې هر یو ګراس روټ لیول ته رسېدلی نه یو، که نه چې دا محرکات موږ ویلی شو. د محکمې په لحاظ خو زه دا ویلی شم چې زموږ ډایرکټر جنرال ډاکټر صدیق خان صاحب لګیا دی، ډېر کوششونه کوي. د ښځو دپاره زموږ ایکټ کې سیکشن 5(2) دی، هغې لاندې د ښځو حقوق دپاره ماشومانو دپاره هغې ډېر زیات رول پلی کوي لګیا دی. نو خپل د محکمې په لحاظ خو زه چې دی ډېر یو کانفیډنټ سره چې دی زه دا ویلی شم او کانفیډنټ یم چې موږ خو لګیا یو خپل رول پلی کوو لګیا یو. بیا چې که موږ سیول سوسایټي طرف ته لاړ شو نو زموږ چې کوم مذهبي مشران دي هغې هغه رول پلی کوي لګیا دي، یا هغې چې دی چېرته داسې خبره ده چې هغې د دې ذکر نه کوي لګیا دي. نو زما په نظر کې دی له چې اوس د دې ذکر کول پکار دي، ځکه چې دا ماشومان که هلک دی او که جینۍ دی که د خوښې وادونه کوي، نو اسلام کې د خوښې واده متعلق څه احکامات دي چې هغه یو کلیر چې دی په دې خطبات کې چې دی هغې دی یو پوهه ورکړي دی نوې کول دپاره، ځکه چې دا د نوې دور دی، سوشل میډیا ده، موبایل دی، نیټ دی، که نه دې کې چې لا به ځان نه به خبر نه ټک ټک به یو خبر به بل ځای ته به رسېدلی وي که نه. نو دې کې چې دی که نه دا زموږ علما کرام چې دی که نه ډېر لوی رول پلی کولی شي چې هغې ووایي چې بهی ستاسو د خوښې واده چې دی هغه ډیفینیشن څه دی، دې کې د مور او پلار څه رول دی، د سوسایټي څه رول دی، او زموږ پکې څه رول دی، چې هغې په خپل خطبات کې دا شی د سوسایټي ته دا کلیر کړي د کل ته مور او پلار ته. نو زما په نظر کې دا به یو ډېر اهم پیشرفت پی چې دې کې به د آنر کیلینګ چې دی که نه دا به ډېر کمی به راشي، او نور ریزنز کیدی شي که د دې نو هغه به هغه رنګې مخنیوي دپاره به موږ مخکې بیا تللی به شو. بالکل کیدی شي په کار خو د داسې چې داسې وشي او پراپر ټرایل وشي او پته ولګي چې دا زنانه په کوم وجوهات مړه شوې ده، ځکه چې دې کې که مونږ کله موږ ګورو نو زموږ سپیریئر کورټ څه وایي چې ان د سپر آف د مومنټ دا وشو او مړه یې کړه، چې کوم دی نور خلکو ورته چې څنګه تاسو خبره وکړه چې دی لی چې کوم دی پیغور وله ورکړه ورته یې ووایي چې دا زنانه داسې ده، یا دې کس سره چې کوم دی مونږ ولیدله نو دا ان د سپر آف د مومنټ وشو، کس چې کوم دی پوه نه شو راغی او ښځه یې مړه کړه. نو دا پکار دا ده چې سټیټ لومبي ټرایل وشي او د هغې نه پس دا ډیسایډ کړي چې دا آنر کیلینګ دی او که نه دی. خو موسټلی کیسز کې داسې نه کېږي، ما چې څنګه تاسو ته ووایي چې شروعات نه د دې چې کوم دی هغه غلطي. دې کې جی زه به دا یم چې دا څومره هم کیسونه موږ سره د ریپورټ شوي دي نو دې کې موږ کافي حده پورې مخکې هم تللي، لکه کوهاټ واقع شوی او تقریبا 2-3 کاله مخکې داسې جی. نو هغې کې چې دی موږ ډېر ښه اچیومنټ حاصل کړی او هغې کې موږ مجرم ته چې دی سزا ورکولو پوره کوشش دغه کړ، لکه زموږ کار چې دی هغه عدالت ته وړاندې کول دي او هغې سزا ورکول د هغې کار دی. خو دا کیس باندې مکمل ډیټیل سره کار زموږ ډیپټي ډایرکټر صاحب مقصود علي صاحب هغې په ډېر زړه نه چې دی یو کار پې کړی او هغې کیس چې دی انجام ته رسول. لکه دا زه ځکه یم چې زموږ یو ډېر غټ اچیومنټ و د ډایرکټریټ دپاره ډایرکټر جنرال دپاره. نو موږ چې پوره کوشش کوو چې کم ریپورټ شي نو موږ ممکن حده پورې هغه اخرې ته رسوو جي. دا ستاسو سوال جی ډېر اهم دی. گزارش جی دا دی چې په اسلام کې د چا عزت اخیستل، د چا قتل کول، د چا توهین کول، بېعزتي کول، د دې هېڅ قسمه گنجایش نشته.
دا د دیت او د قصاص چې دا قانون دی نو دی د دې دپاره چې څوک جرأت ونه کړي. اسلام خدا نه خاصه داسې ظالم مذهب نه دی چې دا زمونږ دا تاسو خیال کړي اکثر د اسلام نه دین بیزاره خلک چې دي نو دوی ترجمه او تفسیر د دې داسې کوي چې که اسلام راغی خو بس لاسونه کټ کوي او دورې وي او سنسار کوي. مقصد د هغې د دې سزاګانو دا نه دی بلکې د دې سزاګانو مقصد صرف دا دی چې د معاشرې دپاره عبرت وګرځي. تاسو ما ته ووایئ چې د یو سړي نه په غلا باندې لاس ووالی شو سوال نه پیدا کیږي چې په دې ټول وطن کې څوک جرأت وکړي چې بیا غلا وکړي. نو اسلام دا نه وایي چې د خلکو نه دې لاسونه ووي لیکن د دې خلکو د عزت د مال او د جان اسلام دومره زیات خیال ساتي چې ګورئ د دې غلا سزا چې دی لاس کټ کول دي. دا د دې دپاره دي چې که دغسې یو معاشره تشکیل شي چې څنګه د اسلام هغه آیډیل معاشره ده نو په هغې کې به د چا لور څوک وتښتي چا ته به څوک سپک وګوري. دا د غیرت په نوم باندې د رشتو په نوم باندې یو څو کاله مخکې غالبا دا د کوهاټ واقعه ده چې زنانه بیا سام هغه جینۍ غریبې ورکړه نو د ظلم انتها ده چې هلک رشته غواړي او هغه رضا نه ده پلار یې رشته نه ورکوي نو هلک لاړو جینۍ چې ده هغه یې وویشتله. دا زمونږ په دین باندې په مسلمانۍ باندې خو زه بدنما داغ دی چې کم خلک دا کوي لیکن په معاشره باندې هم دا دی. زمونږ مشرقي روایات دي اسلامي روایات دي د پښتو روایات دي لیکن اوس خو چې کم حال مونږ ګورو روزانه چې دا کمې خبرې ګورو په میډیا او په سوشل میډیا باندې نو خدای شته چې جړه راځي چې دا کومه معاشره ده. ګوره جی ما شروع کې یو خبره سٹارټ کیو که د چترال واقعي ذکر ما تاسو ته وکړو که نه چې هلته قتل شوی دی آنر کیلینګ شوی دی ټولو ته پته ده پټ پناه خبره نه ده خو چې ستاسو په سوسایټي کې یو کس ګواهي ته نه راځي او هغه چې دی هغه دغه چې دی ملزمان سپورټ کوي چې چا آنر کیلینګ کړی دی نو تاسو به چې دی هغه وخت کې به قانون څنګه به عمل درآمد به کېږي به دې کې که نه چې ګواه ني نو تاسو به څنګه ده کوي. بل په اسلام کې هم چې دی د حد دپاره چې مقرریږي نو دی خپل یو لایحه عمل دی د هغې طریقې کار دی او د هغې ګواهانو ضرورت وي. ټیک شو که نه جي د هغې نه بغیر تاسو حد نشي مقررولی که نه جي. بیا چې تاسو څنګه خبر وکړه چې کمپاوډیبل اوفنس دی دا که نه جي بیا دې کې معافي ورکړي که نه جي او جي چې کوم ځای کې قانون کې چې دی کمی بیشي وي نو هلته چې ډایرکټر جنرال هیومن رایټس سره هم داسې اختیار شته چې هغه قانون ریویو کړي او هغه وګوري چې داسې چې ملزم ته پې فایده رسي او هغه چې دی قرار واقعي سزا هغه ته نه میلاویږي لګیا دی د قانون کې څه کم داسې شته نو بالکل موږ سره دا اختیار شته چې موږ کې قانون ریویو کو او موږ خپل پروپوزلز ورکو او موږ قانون سازی د لپاره موږ تیار کو او اسمبلی د لپاره موږ پیش کو چې ای باندې صوبایي اسمبلی خپل قانون سازی وکي. نو بالکل چې په دې باندې موږ کتیم شو او کارم کولی شو. جی ګوره جی پولیس کو تاهیدای کنه چې ګوره فیملی ممبر چې څنګه ما مخکې تاسو ته منشن کو چې یو ورور مړی وکي او دویم ورور لاړ شي اف آی آر وکي موستلی کو تاسو د اونر کیلینګز څومره اف آی آر زه ګوره مو سره خپل یو کیس راغلی چې زوی یې مرګ کو پلار یې په اف آی آر وکړو او لیټر اون هغه دوی چې به بس ټیک ته چې کوم د کمپرمایز کوم او داسې کیسز کیږي ایون مو سره د قتل کیسز داسې راغلي دي چې یو ورور بل ورور مړ کی او خور په اف آی آر وکي او لیټر اون هغه وی چې بس ټیک ته کیس رواني خر راشي کیس راشو منډ کې وی چې بس ټیک ته مونږ دې معاف کوو. نو دغه کیسز کې تاسو وګورئ چې ټیک ته پولیس خو خپل رول پلی کوي هر څه کوي اف آی آر به دوی والي چونکې دا فرست انفارمیشن دی چې کوم به د هغې واقعې باره کې دوی رپورټ کوي پولیس ته نو ظاهري خبره ده دا یو کس داسې وکړي او دوی مخکې نه دا پراپرلی پلانډ وي سپر آف د مومنټ کې به ډېر کمی خو دا موستلی چې کوم دی نو دا پلانډ وي دا د بېغیرتۍ په نوم مرګونه دي. د پښتون نوم خو مونږ اورېدلي وو چې د نواب افکاله باغ د کور نه به څوک راوتل نو خلکو به زنانه چې به کومه ټانګه کې تللې نو ټول خلک به د کاله باغ ودرېدل هغوی به شا کړله او زنانو ته به خلکو لاره پرېښودله چا کې به جرت نو دا د دې چینو نه به زنانو اوبه راوړل او د ماښام د مازدیګر په دې وخت کې به د کلي یو سړی په دې لارو کې او په دې علاقو ته به نه تلو. زموږ معاشره خو داسې معاشره وه اوس خو الله دې معافي وکړي چې کم حال زه وینم او ګورم او خدای شته چې په هغې باندې زه ډېر زیات مایوسه یم. دا کار اسان دی چې ته په چوک کې ودرېږه او ښه په اسانه وایي امریکا داسې ده او یورپ داسې دی او فلانکې داسې دی
خو دا خبره داسې نه ولې هغه خلکو ته او هغه ملکونو ته مونږ وایو چې دا سیولایزډ کنټریز دي دا سیولایزډ وای ورته په دې باندې چې په هغې کې د خلکو د مال او د جان تحفظ دی هر سړی چې دی بېادبي ډېره معاف په دې ویمه چې دا حقیقت دی څوک به مني او که نه مني لیکن حقیقت دا دی چې زمونږ د دې بر صغیر پاک و هند او دا چې کوم زمونږ ملکونه دي هر سړی غواړي امریکې ته لاړ شم څوک وایي لندن ته لاړ شم څوک وایي یورپ ته لاړ شم که تلل ولې غواړي چې کم پکې آباد دي نو هغه ولې داسې چې دي خپوي دلته د راتلو دپاره د هغوی اراده جوړیږي نه ځکه دا چې کم دلته څه چې دي قانون په لاس کې اخیستل بهر څوک چې دی د دې جرأت نشي کولی اکه دوکه واقعات وي لیکن هر سړی د دې دپاره ځي چې هلته یو احساس دی چې یاره ما ته تحفظ دی قانون به په حرکت کې راځي د هر چا دپاره یو شان دی زما خیال دی چې په اسلام کې خو د دې هېڅ قسمه گنجایش نشته زمونږ د پښتنو په روایاتو کې نشته په مشرقي روایاتو کې نشته او چې څه کیږي نو بس قابل مذمت دي او بدقسمتي ده زمونږ زه به دې کې جی یو ځل بیا زه خپل ډاکټر جنرال ډاکټر صدیق خان صاحب ته به کریډټ ورکوم جی چې هغوی ډېر ښه انیشیټیو واخیستو او مونږ ماډرنایز کرایم انویسټیګیشن کې مونږ مخکې لاړو جی مونږ چې لګیا یو په دې کار کوو چې مونږ مانیټرینګ اینډ سرویلنس یونټ لګیا یو مونږ جوړو لګیا یو او هغې کې چې دا څومره جنډر بیسډ وایلنس دی نور داسې چایلډ ابیوز دی هغې کې او داسې نور هیومن رایټس وایلیشنز کیږي نو مونږ یو داسې یونټ جوړو لګیا یو چې هغه انټیلیجنس رپورټینګ به کوي انویسټیګیشن به کوي فورنزیک دغه به کوي هلته کاروایي به کوي لکه ګوري به چې دا کم کرایم شوی دی د دې څه وجه و نوعیت څه جي فورنزیک دغه به جي دین علاوه زموږ د هغه انفورسمنټ دپاره چې دی موږ خپل یو فورس موږ چې دی پای باندې کار کوو لګیا چې هغه امپلیمنټیشن ته لاړ شي نو د دې دپاره چې دی که نه د کرایم انویسټیګیشن دپاره چې دی موږ لګیا په دې کې کار کوو دا خو د هیومن رایټس ډایرکټر جنرال لا هیومن رایټس یو رول دی چې کوم موږ به کوو دې سره د پولیسو هم دا رول دی چې هغه به دا یو مکمل ډیټیل سره به چې د دې انویسټیګیشن به کوي چې به صرف دا محرکات ته به نه ګوري به که نه چې پلار ډزو کو یا رو ډزو کو یا د خاندان یو فرد روچت شو او هغه د غیرت په نوم باندې چې دی هغه قتل وکړو که نه چې دې کې هغه محرکات په هم قتل غواړي چې څنګه تاسو چې پیغور چې دی که نه پیغور کې چې دی هغه کس چې دی هغه د منځ نه وځي او چې کوم نور مخامخ کسان یې هغې خو چې دی لایبل شي اکاونټیبل شي د قانون دغه کې نو دې باندې چې دی بیا زه دا به وایم چې هیومن رایټس دی کې چې دی ډېر زیات رول پلی کولی شي چې هغه کس هم مخامخ راولي او هغه ته چې دی هم سزا میلاو شي چې ای که نه جي چې هغه قانون کې دی چې قتل کولو والا او پلانینګ کولو والا که نه دا ټول یو برابر دغه دي که نه جي نو دغه رنګ چې څوک پیغور ورکولو والا او دا قتل کولو والا دا ټول په یو دایرې کې چې دی کټیرې کې ودرول پکار دي چې دې کې موږ بالکل اګري کوو دې خبره کې او دې دپاره موږ کاروایي هم کوو لګیا یو او امپلیمنټیشن طرف ته موږ ورو روان یو زموږ لا ډپارټمنټ سیکرټري صاحب مسعود احمد صاحب هغې کې ډېر زیات سیریس دی د خبره کې او وقتاً فوقتاً ډېر زیات په دې کې میټینګز هم کېږي لګیا دي او هغې کوشش دی چې دا شی موږ ډېر زر تر زره موږ دې کې وکړو یو کال کې دننه کوشش دی زموږ چې دا موږ مانیټرینګ اینډ سرویلنس یونټ چې دی هغه موږ جوړ کړو په دې کې کار شروع شي جی ان شاء الله تعالی ګوره چې ټول نه مخکې خدا پکار دا چونکې مونږ د وګورو دې کیسز کې زیاتره مونږ سره شهادتیان هم ني وټنسز ډېر کم خلک مخامخ راځي ستاسو نیبرهوډ کې کوئی یو کس ته پته هم لګي چې دې کس مرګ کړی دی نو څوک هغه رپورټ کوي پولیس ته هېڅوک هم مخکې نه راځي هر یو کس وایي چې دا پولیس کیس ته دی نه مونږ ته پکار نه ده چې دې کې مونږ ځان وردن نه کړو بیا به څه د کوټ کچهرو منډې وهو او ځو به کوټس ته نو پکار دا ده چې دا واقع وشي نو سوسایټي کې چینج پکار دی زموږ مایند سیټ چینج کول پکار دي پکار دا ده چې زموږ انډ ګاونډ کې کم خلک دي هغې د دې دغه وکړي مخنیوي وکړي او پولیس له راشي او چې کوم رپورټ دوی کړی دی پولیس ته په هغې باندې هغوی ته ووایي چې ټیک ته دا زموږ ته پته ده چې دوی داسې ان د سپر آف د مومنټ نه دی شوی دا دوی داسې مړه کړه د دې ښځې چې کوم دی کرکټر خراب نو په دې باندې پکار ده بل موږ د ټول فری نمبرز خبرې کوو چې بی هیلپ لاینز موجود دي ضروري نه ده چې یو کس راشي انونیمس کس هم کال کولی شي په هیلپ لاینز باندې چې دلته د ښځې سره دا واردات کېږي او
تاسو راشه. قوانین دې حده پورې سختول پکار دي چې د کشان واقعیا چې سو وخت راشي نو کم از کم چې کم خپل کور والدي داغي په بهاف چې د نو معافي نه پکار د کشان ملزمان تی حواله سره قوانین سخت کېدل پکار دي که تاسو وای چې به غیرت په نوم باندې قتل خطر ولې چې هغه قطن ته پته چې زه به آزاد ګرځم زه به نن سبا خامخا به زما ازادي بکیږي زه به رها کېږم او خیر دا خو د غیرت په نوم باندې تاسو د قتل خبره وکړه میجورټي کیسز کې نه زموږ معاشره داسې خلک لس ساته ته قتلونو کې آینه پس ګرځي زموږ په معاشره کې ولې دغه سیز عام کېږي زه اوس هم تاسو دا خبره کوم زموږ په کلو په سایټ کې چې څنګه خلک دي د هغې دغه منټالیټي ده چې بی که زه 2-3 قتل کوم او هغې نه پس زه آزاد ګرځم نو دا چرته زما په فیور کې د زه یو خاص خان ګڼل کېږم دا زموږ په معاشره کې ما تاسو د ټیبوز خبرو وکړه دا یو ټیبو دی چې هغه فخر فیل کوي چې بی ما 2-3 تنان وجلي دي هغې نه پس هغه آزاد ګرځي لګیا دی. ما جی شروع کې تاسو له خبرو کا چې کله اجره جماعت او هیومن رائټس ډایرکټر جنرال اف هیومن رائټس دا چې یو ځای شي چې کله دا یو ځای شي کنه نو دا چې په سوسایټي کې چې دی کنه یو اهم رول مونږ چې دی پلی کولی شو لکه چې سو پورې چې اجري آبادې وي نو مشرانو به چې دی کنه هغه به خپل د کشرانو ته پوهه به ورکوله چې څنګه به پاسې کینې به چا سره به کینې کمې خبرې به کې مدرسې له به ځې استاد پکې رول پلی کولی شي کنه دغه رنګ علماء کرام چې دی هغه چې ډېر لوی رول دی کې پلی کولی شي کنه جی او مونږ پکې چې کله مونږ د سوسایټي دا 3 الیمنټس چې کوم مونږ یو ځای شو نو ولې نه جی د آنر کیلینګ د پاره پوهه کې چې دی مونږ کار کولی شو او مونږ دا خلکو ته احساس ورکولی شو او مونږ دا خلکو ته دا یقین ورکولی شو چې تاسو دا کردار نه دی چې تاسو چې د قانون په لاس کې واخلي او تاسو د آنر کیلینګ وکړي غیرت په نوم باندې وکړي ګوري یو بل انګل که هم مونږ دې کې وګورو کنه چې تاسو دا قتل دې دپاره کوي چې تاسو شرم محسوس کړئ تاسو چې نه دا زما په غیرت باندې ډېر غټ داغ دی نو دې ته هم وګوري چې لکه یو دا هفته مخکې چې دا واقعه وشوه دې کې چې پلار او زوی چې دی هغې مور او لور چې دی ووژل کنه نو دا د مرګ نه پس دې دپاره ډبل شرم او د غیرت خبره نه شوه چې اوس په چې دی پلار او زوی به چې څو پورې دا مقدمه چلی بری کېږي نه بری کېږي دا خو د عدالت کار دی که نه چې خو د قانون په نظر کې خو چې دی وقتي ملزمان دي او هغې ګرفتار شوي دي که نه دي نو هغې چې دی چې دا وکړو سبا د نور بچي دي د دې به څه کېږي سبا د دې چې لوریانې یا زامن لوی شي دې سره به ودونه څوک به کوي د دې په سوسایټي کې د دې کورنۍ له به کم نظر باندې به ګوري به نو دې چې د غیرت په نوم باندې چې کم دي دا قتل کي نو دا د سلوشن نه دی دا په سوسایټي کې دې دپاره ډبل کلنګ دی چې دې په فیملی باندې دې په خاندان باندې ولګېږي او هغه چې دی تر عمره پورې هغه یاداشت کې راځي او خلک د کې وي دې کورنۍ سره واده مه کوه دې کورنۍ سره تعلق مه ساته نو تاسو سوسایټي نه نشي تښتېدی نو تاسو چې د قانون دایر اختیار دغه کوي تاسو سره ثبوتونه وي تاسو چې دی قانون ته لاړ شي رپورټ کوي که ستاسو فیملی ممبر وي چې تاسو دا ګڼئ چې هغه اډلټري کې چې دی هغې انوالو دي یا داسې نور غیر قانوني دغه کار کې انوالو دي چې تاسو د غیرت دغه جوړیږي نو چې د قانون په دایره کې لاړ شي نو قانون چېرې هم ناانصافي نه کوي هغه انصاف کوي او چې د انصاف بولباله شي نو دې کې یو سوسایټي کې هم چې دی یو سکون او امن میسج چې دی هغه ورځي ورله چې په انصاف په دې معاشرې کې موجود دی که مونږ وګورو نو انونیمس اف آی آرز هم کېږي داسې ډېرې ښځې دي په کار دا چې دا ټول فری نمبرز چې کومي د دې هیلپ لاین نمبر ځای په ځای عام شي چې دا په بینرز باندې لګېدلي وي هرې ښځې ته یاد وي نو سبا لکو د هغوی په انډګاوڼ کې چا سره داسې کېږي نو ښځه به کال کولی شي او ټایملی هغوی ته انفارم کولی شي چې دلته څه واردات روان دی نو پولیس به هم په ټایم را رسي په هغې بس ایکشن هم اخیستلی کېږي خو نارملی مونږ سره داسې هېڅ وټنسز نه وي مونږ ډومestic وایلنس ایکټ هم جوړ کړو هر څه هم جوړ کړو قوانین ډیر زیات دي خو امپلیمنټیشن ډیر کم دی زموږ مایند سیټ مقه زوړ دی هغه چینج کولو ضرورت دی خلک مخکې نه راځي نو زما په خیال کو زمونږ خلکو کې دا شعور پیدا شي او په خپل اواز اوچت کړي او راشي د دې ښځو دپاره نو دا شی به ډېر حده پورې کم شي ګینې دا کوم ډېر چې کوم دی نو دا به دغی بل مونږ سره چې کوم دی یو آنر کیلینګ ایکټ هم راغلی دی هغې کې هم دوی چې کوم دی سزاګانې اږدلې دي خو سټل هغه هم
کو تاسو ګورئ د کلپریټ فیور کې هغه بیا هم ځي چې کومه زمونږ زنانه وفات شي د هغې په فیور کې هغه اوس هم کم ځي. دوی چینجز راوستي دي 311 PPC کې چینجز راغلی دي خو سټل هماغه مونږ وایو چې به قصاص او دیت والا خبرې راشي او تعزیر ته خبره لاړه شي او کافي ویور هغوی ته میلو شي او هغه اوفینس چې بیا هم کمپاونډیبل دی او سټیټ پکې خپل رول پلی کولی شي. او ما خبره ده چې موږ سره وټنسز نه وي دې کې چې کوم دی شعور پیدا کولو ضرورت دی او زموږ معاشرې ته پکار ده چې دې کې خپل رول پلی کړي او هغې نه پس په دا ما په خیال کړي. ګورئ جی د اسلام چې کم د معاشرې تشکیل وی او اسلام چې د کم معاشرې دپاره دعوت ورکوي هغې کې خو د دې تصور نشي کېدی چې څوک به د چا د لور خور چې دی هغې ته به په بده سترګه او په کږه سترګه وګوري. نو اول خدا ده چې منته په اسلام کې د دې تصور نشته او بل دا ده چې په دې کې داسې سزا دي چې هغه تعزیرن ورکولی کېږي. یو هلک هېڅ هم نه دي کړي لیکن دې زمانه کې دا غټه فتنه ده که نه که اوس دا اسلامي قانون وی نو په لارو کې ودرېدل چیټینګونه کول پردي لور خور ته په ټلیفونونو باندې دغه کول د دې نه ډېره لویه فتنه ده. او تاسو وګورئ چې زمونږ کم مور پلار والدین دي په دې وخت کې هغه غریبانان د یو ډېرې غټې پریشانۍ سره مخ دي ځکه مور پلار ته پته نه لګي بې ادبي ما ښکاره ښکاره خبرې به کوو یعنی زه غواړم چې زما بچي تعلیم هم وکړي لیکن دا چې کم عدم تحفظ شکار دي چې زمونږ کومه معاشره کې د زنانو خو د سره ریسپیکټ نشته نو د 15 کالو ماشومه په خطره کې ده په 10 کالو ده دا موږ په میډیا کې ګورو دا خو یقینا ډېر قابل مذمت دی. نو په اسلام کې حدود قائم دي په اسلامی معاشره کې د آواره سړي د لوفر سړي د بدکرداره سړي باوجود د دې چې هغه لا عمل نه کړي هغه درود او سنسار کولو ته بلا نه ځو لیکن چې کاغذ کړي نمی عملا نه نه کړي لیکن داسې قسم حرکات چې کم دي د هغې دپاره پوره سزا ده جیل ته به ځي قاضي ته به مخکې کېږي په هغه باندې ګرفت دی په هغه باندې پکړ دی تپوس دی. نو کاش چې دا زموږ ارمان پوره شي کم از کم هغه سزاګانې خو چې لاګو شي چې کومو سزاګانو کې یعنی سر رد او تضاد دی د زنانو تحفظ کو شي د ماشومانو شي نو په دې کې څه بدیت دی چې یاره مونږ یې نه لاګو کوو ځکه اسلام خو په دې باره کې ماشاءالله بالکل تعلیمات بالکل سرګند او بالکل ښکاري دي. دې کې به جي زه تاسو ته یو ځل بیا خپل کارکردګي به یو شو کوم چې زموږ ډیپ ډایرکټر صاحب مسعود علي صاحب هغه ته د آنر کیلینګ نه مخکې چې دی هغه ته ریپورټ شوه واقعه او هغه د شپې چې دی لاړو هزاره ډیویژن کې یو علاقه وه نو هغې ته لاړو او هغه چې دی هغه چې کم کاروی د آنر کیلینګ کې ده هغه ودروله او هغه معامله چې دی سنباله که او ډېر ښه طریقې سره چې دی که نه هغه هلک او جینۍ چې دی د بچې کړل نو هغې د خوښې واده کړی نو زما په نظر کې چې یو نکاح وشي نو دا ګناه او جرم نه دی د نکاح نه علاوه چې کم تعلق وساتلی شي نو هغه جرم دی که نه جي نو چې نکاح وشي نو زما په نظر کې د مور او پلار لا هغه فیصله منل پکار دي ځکه چې ګناه نه کوي لګیا دي علما کرام دی کې چې دی غټ رول پلی کولی شي زه به بیا هغې ته خواست په کوم چې هغې دی کې پوهه ورکړي پکې نو چې کله دا واقعه دا زه تاسو ته ایکسپلینیشن هم ځکه در کوم چې تاسو زموږ رول لږ مزید طریقې سره تاسو پوه شئ چې موږ کار څه کوو لګی. دې نه علاوه سټیزن پورټل باندې چې دی موږ ته ریپورټ کولی شئ تاسو زموږ ټول فری نمبر دی په هغې ریپورټ کولی شئ تاسو زموږ چې کوم ډایرکټ لاینز دي په هغې باندې تاسو ریپورټ کولی شئ تاسو چې دی د درخواست په صورت کې هم ریپورټ کولی شئ تاسو په خپل هم راتلی شئ ویب سایټ باندې تاسو کولی شئ هر هغه ممکنه طریقه چې کم تاسو موږ سره رابطه کولی شئ نو هغه موږ منو ایکسپټ کوو جي موږ چې دی د خلکو پردې نه اوچتو زموږ مقصد چې دی هغه معاشرې کې یو امن دغه ډیولپ کول دي د هغې فروغ ورکول دي نو موږ آیډنټیټي نه ښایو چاته که نه چې د کې بعض دغې چې هغه ماما کاکا ای په خپل مخامخ هم راشي چې زه ودرېږم در سره او تاسو دا منې کوي که نه دغه رنګې چې دی چې څوک ځان آیډنټي نه شو کول غواړي نو موږ بالکل د هغې آیډنټي به نه شو کوو زموږ مقصد کاروایی ودرول دي انصاف فراهم کول دي چې هغه مهیا شي زموږ د چا بې عزتي کول یا
نور مسایل جوړول نه دي زموږ کار نه دی دا جی ټیبو ده کنه ما تاسو ته ویل کنه زموږ معاشره کې هغه څیزونه چې موږ صرف ښځې سره تړلي دي چې دغه ښځه چې کم او بیا زموږ په معاشره کې یو ډېر غټ ظلم چې کوم دی هغه دا دی چې بې ګناه غیرت په نوم باندې په پاکستان کې هیومن رائټس واچ رپورټ تر مخه 1000 قتلونه سالانه کیږي نو تاسو سوچ وکړئ چې 1000 قتلونه سالانه کیږي غیرت په نوم باندې وایي کې میجورټي بې ګناه وي زه تاسو یو ریسنټ واقعه یو موده وشو د دې واقعې یو لکو د پیښور کې هغه سبق ویل نو هغې ته اطلاع راغله چې وایي ستا سسټر چې دی نو هغه چونکې بل لک سره د هغه چونکې تعلقات نو هغه بنا باندې ستا سسټر هم وجلې شوې ده او هغه لک هم چا وجلی دی دی پریشان شو دی لاړو دی چونکې تعلق د قبایلو سره دی واپس چلته لاړو هلته پته ولګېدو چې جینۍ مړه ده جنازه یې ده هلک چې دی هغه د بل خاندان و هغه هم مړ دی او مینځ کې چې دی اوس دغه واقع وشو هلک هم پریشان شو چا وجلی چې هم د دې هلک تر زوی وجلی نو دې هلک ته دا پته وه چې زما سسټر بې ګناه ده او غیرت په نوم قتل کې دا بې ګناه وجلی شوې ده او بیا وروسته هم دغه ثابت شو چې هغه هلک چې کم وجلی هغه د هغه هلک سره نالګي وه نو هغه اوس څنګه ووجني هغه خپل د کورنۍ یو جینۍ ورسره منسوب کو دلته جینۍ ووجل هلته یې هغه هلک ووجل نو دغه شان واقعات ریسنټلی دا اوس هم رپورټ کیږي ګورئ جی داسې اوفینسز پکار دي چې دا نان کمپاونډیبل شي دویمه خبره دا ده چې دا بیلیبل نه وي ججز ته پکار ده چې ټولو نه مخکې چې دوی ته پته ولګي چې دا کیس د اونر کیلنګ دی کو نه دی دا شی ډیسایډ شوي چې څوک پورې نه وي او ټرایل نه شوی نو دا اوفینس چې کوم دی دا د نان بیلیبل شي او نان کمپاونډیبل شي نو زما په خیال چې څوک پورې قانون سخت نی او څوک پورې په قانون باندې امپلیمنټیشن نه شوی نو هغه پورې چې کوم دی د مخنیوي ډېر ګران دی ګراون کتونکو دا د نن ورځې پروګرام کوم کې چې مونږه کوشش وکړو چې دغه غیرت په نوم چې کوم قتلونه کیږي د دې شاته څه وجوهات وي او آیا دا پیښې ولې سیوا کیږي ځکه چې کله دغه پیښې کیږي او دغه مجرمانو ته سزا تر څو نه میلاویږي داسې قسمه پیښې به جاري وي پکار ده چې د دې لپاره سخت قانون سازي وکړی شي او دغه مجرمانو ته چې کوم فیور ورکړی شوی دی دغه فیور ختم شي نو هله به داسې قسمه پیښې هم ختمیږي دغه معاشره کې به ال امن راځي چې کله د دې لپاره سخته قانون سازي وشي او دغه قانون سازي بیا امپلیمنټیشن هم وشي چې دغه مجرمانو ته سزا میلو شي د هغې نه پس به یو تن هم داسې قسمه ګام نه اوچتی دا د نن ورځې پروګرام اجازت غواړو د الله په امان